اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د فارسټ په دې کمیټې چې کوم جوړیږي د فارسټ سرکار د طرفه چې کوم جوړیږي زه پای باندې یو څو خبرې کوم. د دې مخکې زم په دې کلی کې چې په دې واته کال کې دوه درې کمیټې نه جوړې شوې، دا ډېرې به جوړې شوې، دا دوه درې ماته یاد دي. نو په دې کې به پنځ کسان به ایسته، نو د هغې د وجې نه بیا کمیټې نه کینسلېدې به، هغه به د دې وجې نه کینسلېدې چې یاره یو سړی باید په کمیټې کې موږ وایو مشر کس به یا په تبلیغ کې لاړو یا به ښکته پنجاب ته لاړو، کار له به لاړو. نو د هغې د وجې نه به هغه کمیټې د هغې د ساین به ضرورت و، ساین به نه کېدو، هلته به چا غر ساتلو، د هغو ته به د پیسو ضرورت و، نو پیسې به نه راوتې، د هغې د وجې نه به کمیټې کینسل شوه. بیا په یو کمیټې کې مشرف ګل ته زه وایسم چې یاره ته دغه وکړه، په دې کمیټې کې ته شه دلته یې، نو چې په دې کلي کې چې کوم کسان ډېر زیات دلته په کلي کې چې د هغې نومونه پکې مونږ والو او د هغې کړو، نو په مینځ کې پکې ډېر کسان پکې مونږ بیا د مینځ کې له وایسته. نو په یوې کمیټې کې زه صدر وم، نو بل د تیمرګرې له دغه راغی لیټر راغی چې یاره تاسو صدران دغه ته لاړ شئ، د تیمرګرې ته حاضر شئ. نو مونږ تیمرګرې ته لاړو، نو پېښور له ټیم راغلی او خبرې مبرې کولې، نو مونږ چې څه وایي مونږ هم لاړو. نو په دې کې هغوی خبره کوله چې یاره تاسو د کمیټۍ 15 کسانو ته ورسوئ، په دې کې مخکې 5 کسانو اوس یې 15 ته ورسوئ. چې 15 ته ورسوئ نو مونږ اوسه پورې 5 نشو کمپلیټ کولی، نو مې 15 ته به دا څنګه رسئ. خیر په دې کمیټۍ کې هغو لږ چینجز راوسته، لږ چینجز پکې دا راوسته چې لږ اختیارات یې وله ورکړه، اختیارات یې وله ورکړه چې دا اوس ایسي ته هم خبره کولی شي، تیمرګره کې چې کوم د فارسټ والا دغه ډپارټمنټ دی دغه والا، نو د هغې سره هم خبره کولی شي. مخکې به دا شی نه شو کېدی، خبره به یې نه شي، کمیټي به یې جوړ کړله، خبره مبره به یې نه شو کولی. او زما دا دغه دی اصل کې چې یاره که د چا په دې کمیټۍ کې انټرسټ وي، که د بر کلي، که د کوز کلي، که د ونډۍ او که د ډاګۍ چې کوم هلکان وي چې هغه بیا ځان میټینګ نه هم رسولی شي او خبره هم کولی شي فارسټ والا ته، نو که د چا پکې انټرسټ وي چې د هغې نومونه پکې واخلو او شامل یې کړو پکې، او چې د چا انټرسټ پکې دی نو بیا په زور ته پکې یو سړی په زور والي، بیا به هغه ته ټلیفون کوي او ته راشه او بیا نه راځي، هسې بیا قسم هسې تنګول کوي، تنګی به یې چېرته راشه دا چلې واچلې. نو په اصل کې خبره دا چې یار غر ینګ هلکان پکې، نو یو خو به د فارسټ سره مونږ دا خبره کړي چې یاره به زمونږ دا غر په دې طریقې باندې کنټرولېږي او دا داسې کنټرول کوي. نو که د چا پکې انټرسټ وي او دغه یي، نو زما سره یې دغه وکړي، د هغې نومونه پکې والو. د دې نه مخکې چې کومې کمیټې نه جوړې شوي بس په هغې کې دا مشران کسان نه به تیمرګرې ته تللی شو، نه به دغه ته تللی شو، او خپل یو دغه به یې کوو، هر څنګه و خپل ځان به یې کنې په کال کې به یو میټینګ هم نه شو کولی، تا به راوځو صرف نوم به دې ولې پکې وایسو بس خبر ختمه، بیا به نه راښکاره کېدو، بیا به دې پسې په زوره باندې چیک کړو، چیک بک به دې پسې رسوو او تیار دستخط وکړو. نو هغه شی ډېر ګران و، هغه شی ډېر ګران و. نو که چا شوقي او دغه نو زما سره یې دغه وکړي، بیا به پرې چې کله مخامخ کړي نو بیا به پای باندې خبرې وکړو چې د دې څنګه رول دي او څنګه د دې قوانین دي او په دې باندې بس څنګه کار کوو. والسلام.